صاحب صاحب واوره ویلی شوه او د ګرمۍ اثار شروع شو ورسره د ترهګرۍ اثار هم شروع شو څنګه چې به خلکو وایي چې دلته به یو ځل بیا هغه ګیم شروع کېږي موږ ولیدو چې ډېر ټایم یې پې هم وانغستو د اختر په درېیمه ورځ چې هلې ځلې خلکو چکرې وهلې میلمانه سیلانیان راغلي وو دلته خلکو د اختر چوټیانې انجوی کولې په کابل کې یو ډېر غټ نوعیت بم بلاست شو نو هغه خو ستا ډي آی جي او ستا ډي پي او او بیشتره خلک دلته کې چې کوم دی هغه وایي چې دا خو شارټ سرکټ و او په کود کې څه بارود ایښودی شوي وو یا په کود کې چې کوم دی نو څه زړه اسلحه پرته وه یا چې هر څه و د دې پولیس لاین دننه یو ځای چې هغې ته کوت وایي وایي دا خو هلته کې شارټ سرکټ شوی دی او هغه الوتي ده نو بم بلاست ورته ته په کم دغه کې وې په کم ثبوت باندې وې یا په کم مفروضه باندې وې اصل کې جی کله چې بلاست وشو نو هم د هغې شپې د ډي پي او ویډیو چې د هغه وایرل شوي وه چې مونږ ایکسپیکټ کوله چې دی به مونږ ته اوس وایي چې څومره خلک پکې جوبل شوي دي کم شدت دماکه هغه ډایرکټ یو کنکلوژن ورکړو چې یاره دا خو شارټ سرکټ واقعه یا حادثه وه که نه چې نو دا ډېر زیات ډېر زرې دا ریاکشن ورکړو حالانکې دماکه داسې نوعیت وه چې په هغې کې فیکټ فاینډینګ کمیټي هم اوس جوړه شوي د دو رکنې هغې اوسه پورې لا خپل تحقیقات نه دي پوره کړي نو ځکه ورته بلاست وایو جي چې ډېر زر ډي پي او د یو کنکلوژن سره راغی خو خلک هغه نه مني او بیا د نیشنلی رینکم پولیسان چې دي هغو ډېر شی بیانات متضاد رالو چې یاره دا داسې نه وي چې مونږ هلته دومره خطرناک بارودي مواد ایږدو دا باقاعده ډسپوز کېږي او بیا راوړی کېږي او دغسې سته د بجلۍ کنیکشن نه نو دا یو څو ریزنز دي چې خلک دغه ریاستي بیانیه نه مني ها اوس په زه لږه ډېره ملګرتیا ستا وکړم ځکه چې ماشاءالله ستا پې نظر شته ویلی کېږي چې د انګریز د وخت نه په دې پولیس لاین کې یا په دې ایریاز کې چې کوم کوت ورته ویلی کېږي کوت هر هغه ځای چې هلته کې بارود راوړی کېږي که فرض که چې ته څه نن سبا ورته به مونږ خودکش جیکټ ووایو یا که چې ته څه بم دی یا که چې ته څه مارټر ګوله ده هر شی چې دی دا چې کله راوړی کېږي او دغلته ایښودی کېږي نو دا ډیفیوز کېږي ټیک شو جي بل وایي دا د هغه وخت نه د دې په خاوشا کې یو ملګري خبره کوله پولیسو کې دی هغه وایي چې د کوت په 10 میټره دسې 10 میټره دسې 10 میټره دسې او 10 میټره دسې دې ته بجلۍ د سراړو بوزي نه دې ته د بجلۍ لاین منقطع او بیا که یو خیال کړی د هغه بلاست نه بعد چې کوم هغه پولیس خپل بیان ورکړی دی هغه ټولې دنیا اورېدلی دی چې وروره په دې کوت کې په دغه وخت کې زه ومه بجلۍ نه وه نو چې دا شارټ سرکټ وي د کوم طرفه راغی نو دا هم یو دغه کېږي یو شک راځي بل دا چې د کوم دو رکني کمیټۍ خبره کړې وه د هغې نن خبر راغی هغوی خپل بیان خپل تحقیق راغونډ کړو او هغه هم وایي چې وروره دا شارټ سرکټ دی نو دا داسې دی لکه ته چې سړي له سترګې په لاسو کې ورکړي په پولیسانو خبره تاسو وکړه جی په دا وخت پولیسان ډېر شی سپایان یا اهلکاران چې دي هغه په مسلسل د خپل مشر قیادت چې دی د هغې متضاد بیانات ورکوي او د دې انټینسټي دومره شدت یې دومره سیوا و چې پولیسو کې څه ذرایع وایي چې سسپینشنز پکې هم شوي دي چې یار تاسو په سوشل میډیا ولې دا خبرې کوئ او بیا په سختۍ سره ورته دا ویلی شوي دي چې سوشل میډیا استعمال به تاسو د کوئ دا ایپس چې کوم دي فیسبوک ته انسټاګرام کم هم ایپ دی نو هغه به ان انسټال کوئ او بل دا جي چې که بیټۍ که فرض کوئ چې شارټ سرکټ دی که نه جي نو بیا هلته پولیس په خپل اف آی آر د دغه واقعې په اف آی آر کې د دهشتګردۍ دفات هم لګول دي نو هم په خپله خبره وکړي او بیا یې په خپله عمل چې دی هغه متضاد وکړي نو په خپل هم کنفیوژن دی خو عوام کې کنفیوژن نشته جي عوام په یو صورت باندې هم نه مني چې دا یو حادثه وه ځکه چې حادثې چې کېږي نو د هغې یو کامن سینس یې سړي ته پته لګي که نه جي چې دا واقعي حادثه کیدی شي اوسه پورې ټولې نښې چې دی هغه د حادثې برعکس را روان دي او عوام ډېر کلک په دې خبره ولاړ دی چې دا ترهګري دا موږ یې نه منو په مټه کې احتجاج شوی دی په نشاط چوک کې شوی دی په کابل کې شوی دی نور به هم کېږي نو کنکلوژن یې دا دی چې عوام په هېڅ صورت باندې هم دغه بیانیه نه مني زه دې خبرو ته په یو بدله زاویه ګورم او هغه دا چې ته په دې ملک کې ګرانۍ ته تا کتلي دي ګراني انتهایی سیوا شوه کم وړه چې د نن نه یو څو ورځې مخکې یو څو میاشتې مخکې دا په 1200 یا په 1400 روپۍ تروړه هغه څه تقریبا 3000 نه ابف شوه
دې ځل چې موږ کومه تروړه اغستې نو هغه تقریبا 3200 روپۍ 3300 روپو ته واوړېده. دا د پته شته نن یو عجیبه غونته کې مشرانو په دفتر کې خبرې کولې نو هغوی یو عجیبه خبره وکړه چې په میټر چې کم دی کم د ګیس میټر چې دی دی چې کله ته راغلی نو په ده باندې به ته 7000 روپۍ ورکړې 2000 روپۍ دا 2000 روپۍ دې له ورکولی کېږي چې دا د دې میټر یو قسم له مونږه پیسې ورکړې. دا میټر که خراب شو زه بل لالم نو بیا به 2000 روپۍ ورکوم خو د دې نه علاوه به په بل کې څه 40 روپۍ راوستې. تا ته پته شته په دې میاشت کې چې کم دې ځل به ته د سوی ګیس بل ورکې تا ته پته شته دغه میټر پسې 100 روپۍ به اوس راځي 1500 روپۍ به دا راځي. لکه وروره د 40 روپو نه ته دا 1500 ته بوځي. ته دې وړو ته وګوره نننی بیان دی نننی چې وایي چې په دوایانو باندې 20% نور پیسې سیوا شوې لکه کومه په لړ مثال باندې که زه تا ته ووایم چې په 100 روپۍ به تا کمې ګولۍ اغستې دا به ته اوس په 120 روپۍ هلې که په 200 به دې اغستې نو به ته اوس په 200 په 40 هلې او داسې مخکې پسې ورځه. دا دومره ګراني راله دا دومره ټیکسونه تا په دې قوم یخودي دي نو د دې قوم د دو بیا د دې سوچ ته بدلولو دپاره خو به ته څه نه سکې. نو زه چې ورته په کوم نظر ګورم دا داسې جاوید چودري دې نه مخکې زما خبر به لږه اوږدېږي د جاوید چودري دې نه مخکې یو ارټیکل لیکلی اوس تقریبا دا 45 کاله مخکینی لیک دی د هغه ما په اخبار کې کتلی هغه وی یو کس ته ډېر زیات مسلې وي هغه بالکل ذهني مریض کو چې هغه ډاکټر له بوتلو هغه ډاکټر چې د هغه ټیسټونه وکړل هر څه یې وکتل دا سړی وي روغ رمټ ته خو دی یو څو خبرې ذهن ته پرېوتې دي نو هغه ولګېد په چټ باندې ورته یو څو دوايانې ولیکلې چې دا دوایي به نه قرضې دا نه خلاصې او د دې نه علاوه ورته ستا سوم نمبر خپه دغه ورته اتم نمبر زما خپه ده نو یې ته به 2 نمبر بوټ په خپو کې اته ډېر عجیبه ښکاره شوه خو خیر هغه لړ وي ډاکټر ویلي نو هغه دوايانې شروع کړې ریګولر او میاشت بعد راغی چې ډاکټر صاحب بالکل برابر شوی مو زبردست دوايانې دي لیکلي خو وی ماته یو مسله ده هغه ورته وی وایه څه مسله ده وی دوايانې خوړی شم هېڅ مسله نشته خو د 2 نمبر بوټ وی سپې مول راوستم نو هغه ډاکټر ورته په خندا شوې د دوايانې چې ما لیکلي وی خو تاسې ما نفسیاتي طور راټینګولې خو که بوټ دې چینج کو نو ته به چې کوم دی بیا هغه زوړ حالت لځي ځکه چې وي ته ستا ټوله سوچ چې کوم دی هغه د خپلې خپې سره راغلی دا تاله ګوته چیچي دا تاله خپه چیچي نو زما په خیال زمونږ سره هم دې ریاست دغه چل کړی دی چې ما او تا ته یې تنګ بوټان په خپو کړي دي د دهشتګردۍ په نوم باندې او د دې نه علاوه چې کوم دی زما او ستا وینه یې نه جوړ کړه زما او ستا خوله او وینه نه چوړی او په دې باندې چې کوم دی نو ډېر غټ غټ ایجنسیانې ساتي په دې ډېر غټ فوج ساتي په دې ډېر غټ پولیس ساتي او د هغو په منځ کې چې کوم دی نو زموږ سره پکې دا لبې کېږي نو زه دې هر څه ته د دغه تنګ بوټ په نظر ګورم چې دا بالکل زموږ ته یو نمبر تنګ بوټ را کړی دی او د ټول قوم په دې دا په خپو کړی دی. صاحب صاحب اول ورځ په دفتر کې به تاسو ته یو خبره وکړه هم خو ما هغه شان د هغې اظهار ونه کړو ما تاسو ته وي چې که مونږ وګورو د تیر سمو دی نه نو دماکه وشي بیا احتجاج وشي بیا لږه خاموشي بیا دماکه وشي بیا احتجاج وشي بیا لږه خاموشي او ریپیټډ پیټرن دی نو اپیرنټلی بظاهره خو داسې ښکاري چې تاسو چې څنګه ډسټریکشن وي یا بل د چا څه هم مقصدي پوره کېږي دماکه وشي بیا موږ احتجاج وکړو لږ دغه شي یو وقفه پکې راشي او بیا دغه شروع شي که نه نو یو ریپیټډ پیټرن دی او بظاهره داسې لګي چې څوک چې دا پیټرن دوهراوي هغه ګټي او زموږ احتجاجونه چې دي هغې له پکار ده چې اوس موږ یو بل سمت ورګو ځکه چې موږ ولیدو چې ډېر وخت موږ دا احتجاج کوو او داسې اوس لګي لکه دا احتجاج چې موږ وقفې لګو چې د دماکو دا وقفه لږه اوږده کوي نو مشرانو له پکار دي زما په خیال الټرنیټیو که اسلام آباد ته مارچ کوي یا که بل څه الټرنیټیو وي او یو په دې افراتفری او په دې ماحول کې یو بله خبره نوټ شوې ده ابل ورځ جی هم په نشاط چوک کې احتجاج هم په کابل کې خلک کنفیوز و نیمه خوا شو نیم دی خوا شو هغه مقصدیت هغه شان پوره نه شو چې په یو ځای به کم یو میسیج تلو که نه جي یو پکې سیاستدانان پکې یو وایي دا چې وایي په مارکیټ کې دا خبره خوره کړې ده وایي دا ورته زه میلاو نه شوم نو وایي په سی ټي ډي دغه وکړم چې ته ورته میلاو نه شي سی ټي ډي سره یې تاڼې سره یې څه کار و ستا دغه ځای فیملی دا په بل طریقه به یې اپروچ کړی وي او نو زه یم چې دا ذاتي فایدې دا وړې وړې فایدې د دې نه موږ لږ قلار شو او لږ سیریس اپروچ وکړو چې وقفه نه غواړو بندیز غواړو نه دا خو ته ډېرې ښکلې خبرې وکړې ګور یاد به ساتې کله چې هم ښه حالات راځي که بد حالات راځي په ښو حالاتو کې هم خلک خپلې فایدې لټوي څه مخصوص خلک او په بدو حالاتو کې هم خپلې فایدې لټوي زه به تا ته ووایم کومې دوه پاسونون دلته کې کم دوه احتجاجونه چې شوي یو خو سوات قومي جرګې کړی او بل طرف ته چې کوم دی نو سوات اولسي پاسون چې ینګ هلکان دي په دې باندې مخکې موږ یو پیره باس کړی دوباره پرې نه کوو د دواړو مقصد نیک دی خو د دواړو چې کوم دی نو کمیونیکیشن ګیپ و چې که دې دواړو فرض کا حالانکې
حالانکه ګوره اولنۍ احتجاج چې کوم دی هغه اناونس کړی یا د هغې اعلان چې کوم دی نو هغه کړی سوات ولسي پاسونو. موږ په هسپتال کې وو چې آفتاب راغی، ما سره میلاو شو او دا ټول هر څه په خپلو سترګو کتل او په سترګو کې یوښې هم رالې، خو ډېر لکه سینه یې ډېره جوخ کلکه وه او ډېر په همت یې ما ته ووایي چې یاره دې خو به خلاف اوس موږ ودرېږو او ډایرکټ یې ما ته ووایي چې یاره که څه پوسټ جوړ شي نو موږ زر زر پوسټونه خپل جوړ کړل او د هغه د خولې نه یې جوړ کړل او په خپلو پیجونو یې ورکړل. نو په کار نه وه چې سوات قومي جرګې چې کله بیا پسې اناونس کوو نو په کار ده چې د سوات قومي جرګه کې په دې کې ډېر ښکلی خلک دی، په دې کې حاجي زاید خان صاحب دی، په دې کې خورشید کاکاجي دی، په دې کې چې کوم دی د نشه پارټۍ غړي دي، ټولو پارټیانو چې کوم دی نو خپل خپل غړي دي او ډېر زموږ استادان دي، زموږ مشران دي. په کار ده چې هغوی د دغې ماشومانو سره یووالی کړی وی او ښه په فیصله باندې کړی. ښه په دې کې اوس یو خبره بله ده چې د سوات ولسي پاڅون یو ملګری چې کوم دی د هغوی نه خفه دی او ټول پیج او هر څه د هغه په لاس کې دي. نو هغه هم چې کوم دی اکثر د خپل ګوره خفګان خو دا خو ډېره وړه خبره ده. ګوره شخصیات چې دي ته که وګورې زمونږ مشر به خبره کولی په دنیا کې دوه قسمه خلک دي، یو هغه خلک دي چې کار کوي، بل هغه خلک دي چې کریډټ دي. نو زمونږ مشر به خبره کوله چې وړو داسې ځان جوړ کړئ چې تاسو کار وکئ، کریډټ له خو ډېر شی خلک دي. نو زه وایم چې که د سوات ولسي پاڅون کم خفه ملګری چې دی د په هغه خلکو کې جوړ شي کم چې کار کوي، د په هغه خلکو کې نه جوړېږي کم چې کریډټ علي. او زما په خیال د سوات ولسي پاڅون د دغې ینګ هلکانو خو لیوني دي، د هغوی څه مفاد لکه تر اوسه پورې آفتاب چې کوم دی یا د هغه سره چې دا نور کم ملګري دي هغوی خپل سرونه چې کوم دی نو په تلي کې ایښودي دي. موږ غټ غټ لیډران ولیدو چې خپل سرونه یې په بالټي کې ایښودي دي او هغه چې کوم دی نو خپل سر په تلي کې ایښودی. یا دلته کې دا ینګ هلکان چې دي دوی خپل سرونه په تلي کې ایښودي دي، نه د چا نه اوټ غواړي، نه پیسه غواړي، نه شهرت غواړي. نو زما په خیال چې دا هغه هلکان دي چې هغوی کریډټ تخکوي. ټیک شو. یو خبر به کې بله کومه دې نه بعد د راغونډولو کوشش به یې ته وکړې، یو تجویز دوه خو دې ور هم کو، خو ویلی کېږي چې په دې کوټ کې وایي 400 کیلو بارود پراته وو. لکه وروره تا پې دا ثابت سوات الوځو په دې خو ښه ټیک ټاک د دې ډي آی جي خلاف، د دې ډي پي او خلاف، د پولیسو چې کومه دلته کې محکمه ده سی ټي ډي څونه چې دي د دې چې کوم مشر دی چې هر څوک دی دا خو هغه ټیک ټاک دی عدالت ته راښکو. د غواړي چې وروره تاسو د 400 کیلو مواد چې په دې دغه کې پراته وو، په دې کې خودکش جیکټې وې، په دې کې چې کوم دی نو مارټر ګولې او نور څه داسې بارود دي. خدای پاک ما له نوم نه راځي، خدای دې ما له دغه نومونه راولیم نه. موږ خو دا امن خلک یو، موږ له خو چې ته د ګل نوم به راځي، چې ته د مینې د سیزونو نومونه به راځي، د دغې سیزونو نومونه هم نه راځي. تا 400 کیلو بارود چې دغلته ایښودي وو دا تا دې عدالت ته مخکې کړي چې دا تا د چا نه نیولي دي، څنګه دې نیولي دي، د دې څه ریکارډ چې دا نشته. نو دا شی مشکوکه کېږي چې مشکوکه کېږي په دې کې د دې زه ډي آی جي چې په دغه شپه ما وپېژندو چې هسپتال ته راغی او بیان یې ورکړو چې دا خو سرکټ دغه دی. دی خو ما د دې نه مخکې ما له چند تپوس وکړو، ما وی دا جي دا محترم څوک دی؟ ما ته یو کس وی چې یاره دا خو ډي آی جي دی. ما شکر دی چې دا شکل مې ولیدو، دا به راځي او دغلته به په دې ایر کنډیشن دفترو کې دننه ناسي. ډي پي او لا مونږ وینو، ډي پي او چې کوم دی نو هغه په دې حق لخه دی چې د میډیا سره ټچ دی، تا ته ځان را رسوي، ما ته ځان را رسوي. که زه وړوکی خبر ولیکم په هغې اکشنلي، ستا په خبر اکشنلي، هر هغه خبره چې په هغې باندې اکشن د اخیستی کېدوی هغې ته ډي پي او ځان رسوي. د ډي آی جي د کم درد وایي ده. زه خو یم ښه ټیک ټاک د دیونه تپوس کول غواړي. خدای پاک ته په دې خاوره کې داسې څوک پیدا کړي، په دې قانوني نقطو موږ دونه نه پوهېږو، په دې باندې دلته کې چې کوم دی نو ښه قام پرسته وکیلان شته، هغوی د ښه برابر په عدالت کې دا نقطه چوته کړي چې وروره دا 400 کیلو مواد چې دغلته پروت و دا یې د چا نه اخیستی و، ولې جمع شوی او دا یې دغه چل نه جمع کړی. بل ته چې کوم دی دا دونه خلک والوتو او تا ول شل لکه روپاټکۍ د هغوی د سر قیمت کې خو د انسان دا کوپړۍ دومره چې کوم دی بې قیمته ده. ته په ځان له چې ته په ثابت د ریاست په ځان له چې ته یا د ریاست چلونکي په ځان له چې ته د بار نه ډالر راغواړي. دلته کې چې کوم دی نو زما د پښتون کوپړۍ د 100 لکو روپو ده، یا په خوا کې چې کوم په کور کې هغه ماشوم وړوکی خس کې په غیږه کې نیول شوی چې د هغه د سر به یې څو قیمت لګولی، د هغې نه یم خبر چې د هغه کوپړۍ به یې څو قیمت لګولی. دا د دې ډي آی جي چې ته یو بچوړی وی یا د دې ډي پي او صاحب بچوړی وی یا چې کوم دی دونه علاوه د داسې افسرانو کې د چا بچوړی وی یا کوم محترم چې پکې نمبر یې وکړي چې تا په ما پسې راغلي خو د سی ټي ډي په دغه ورالو وستا دونه غټ حیثیت شو چې په تا پسې یو سړی راتلو بیا هغه دونه کمزوره شو چې ایله بیله په پولیس ورتلو. نو دا د هغه د کوره څوک تللی وی بیا به یې پته لګېدلې وه، خو څوک لاړو هغه یو ماشوم چې د هغه له تپوس څوک نشته. په خوا کې هغه کورونه چې یا به چېرته د کرایې وو یا به زما او ستا په شان بې څوک وو، د دې ښه ټیک ټاک تپوس پکار دی. په دې ښه ټیک ټاک چې کوم دی نو زه وایم چې په عدالت کې په دې کیس پکار دی چې دا دومره غټ مواد دوی دغلته ایښودي او دا بلاست شو، دومره قیمتي زندګیانې پکې لاړې. اوس په
پکار خو دا ده چې د دې نه بعد دی د دې قوم سترګې کولاو شي او دا قوم د وپېژني چې وروره زموږ ګوره هېڅوک خیرخوا نشته. زما او ستا په سر باندې ثابت دنیا ته ما او تا دهشتګرد خوی کېږو، ما او تا سړي خواره خوی کېږو. د دې خبرې نه خبره وځي یو دوه میلمانه راغلي د انګلینډ نه، زمونږ د محترم فضل خالق صاحب خواله راغلي او هغه د سوات په آثارو باندې کار کوو. نو فضل خالق صاحب تپوس وکړو سوات تاسو څنګه ولیدو؟ نو هغه وی چې یاره مونږ چې راتلو نو زمونږ سټی په لاهور کې غالبا چې هغوی یادوله چې وو، نو مونږ ته خلکو وی چې تاسو سوات ته مه ځئ، هلته کې به تاسو څوک کډنیپ کړي، اغوا به یې وکړي. وی بل وی چې هلته کې خو بمونه دماکي دي او ویشته دي او دغه دي. نو زه هم وخندل، فضل خالق صاحب ته هم وخندل، هلته تپوس وکړئ سوات څنګه دی؟ هغه ورته وی یاره سوات خو چې ما ولیدو وی دا ستاسو دا مینه چې مو ولیده، حالانکه هغه په دې دومره مصروف وخت کې موږ د هغو خواله لاړو او په هوټل کې هغه موږ ریسیو کړو، یوه پیاله چای ورسره وڅښو، بیا چې کوم دی نو هغه بره دغه ته تلو ایلم غر ته تلو او موږ ورله ګایډ ورکړو، موږ پکې خپلې پیسې ایون انوالو کړئ. نو هغه وی چې د سوات تا خلک خو چې کوم دی دا خو ډېر وی، زه په ثابت پاکستان کې تقریبا وګرځېدم خو داسې خلک نشته. او د پاکستان میډیا موږ به انټرنیشنل میډیا ته څنګه ښیي؟ موږ نه خو بالکل سړي خواره رخ کړي دي. نو دغه سوال به کوو چې نور دې زموږ نه قلار شي، نور دې زموږ په سر باندې د ډالر دا جنګ دې کم از کم زما دې میدان له نه راوړي. یوازې سوات سټیډیم نه دی، نور سټیډیمونه به ومي د خپلې لبې د بل طرف ته ویسي او زموږ نه د خدای او د رسول لپاره نور د ریاست او د دې د چې څوک هم زموږ سره دا لبې کوي د خدای او د رسول حواله به وله زه ورکړم چې نور دې زموږ نه قلار شي. ګوره جي تاسو چې کوم اړخ بیان کو که نه جي که فرض کا ترهګري ده هم تاسو ته خلک معلوم دی ځکه چې ستاسو کار دا دی دغه خلک آیډنټیفای کول، دغه رانیول، په دغه کنټرول راوستل. او که فرض کا د پولیس بیانیه چې دا هغه رښتیا ده نو بیا خو هم دغه خلک معلوم دی د دې پراپر عهدې دي، د هغو انډر سټاف دی، د هغو ذمهواریانې دي. نو که فرض که دا 400 کیلو د بارود دا خبره صحیح، نو بیا هم پکار ده چې کسان اکاونټیبل کړي او که ترهګرۍ دا وي نو پکار ده چې څوک چې مولوي صاحب کې اکاونټیبل کړي. خبرو به دې راغونډه کړو چې ذاتي مفادات وړې فایدې سیاسي ایجنډې مکس کول دا چې دی دا په دې ټایم کې ډېره زیاته نامناسبه ده. دې ټایم کې غټ مقصد چې دی هغه امن بحالول دي، امن راوستل دي او ورسره که خدای مکه بیا داسې چلونه کېږي نو پکار ده چې سټریټیجیک ری تھنکینګ وشي او زموږ مشران چې دا به دې کېږي چې یاره اوس خپل لایحه عمل د اشته نه څنګه بدل کړو او ښه زور پرې راولو چې دغه واقعیات چې دي بیا ختم شي.